نو لہذا د مړي نه قرباني جایز نه ده. ابو داود کې چې کوم روایت پایږي شریک بن عبد الله دی ابو الحسن دی او د حج په نامه راوړي چې دا درو واړو باندې علماء کلام کړي او کبل برج او تقدیر صحیح شي حضرت پیغمبر علیه الصلاه والسلام به مال وصیت پر باندې کړو او کوم چې ابن حجر غزر وایي ذکر کړي بخاری چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت نه کړی دا ابن حجر اسقلانی فرمایي چې دا راغلو خصوصیت نه ده بل څه په هغه باندې قیاس کیږي نه. الله رب العزت متصل د قران او سنت صحیح بصیرت را نصیب کی. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. دوستانو یو مسله چې ډیره مهمه مسله ده او خلک د ډیر تشویش لري. د قربانۍ ورځې نږدې دي نو اکثر خلک خپل والدین او مور او پلار یا نور اقرباو ته قرباني کوي او یا هم بعض خلک عاشقان رسول چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره اظهار د مینې او د محبت کوي نو رسول علیه السلام د پاره د ایصال ثواب په نیت قرباني کوي. چایا دا مړو پسې قرباني جائز ده او کنه ده جائز. ځینې خلک دې ته ناروا وایي او ناجائز وایي او زموږ استادو مذهب حنفي مذهب کسر الله تعالی حزبهم د دې مسلمان مسلک او مذهب دا دی چې مړو پسې قرباني د یو جائز عمل دی مسنون عمل دی مستحب عمل دی مړو ته د دې ثواب رسیږي دغوی درجات ورسره اوچتیږي. بالخصوص زموږ استاد خو پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته قرباني نیول یا مستقله قرباني او یا هم یو حصہ په قرباني کې نیول دا د اجر او د ثواب نه خالی نه دی. د کې ډېر لوی اجر او ثواب پروت دی. په دې مسله کې اول به یو دلیل د احادیثونو پیش کوو چې مړو پسې وفات شده اشخاصو پسې قرباني د مسنون عمل دی او جائز عمل دی. حدیث په سنن ابن ماجه سلورم جلد 299 صفحه کتاب الاضاحی باب اضاحی رسول الله صلی الله علیه وسلم د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د قربانی ذکر کی و روایت راوړي. رقم د حدیث دی د روایت شمیره ده 3022 سند سره روایت ذکر کړي. وبي قال حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابي سلمة عن عائشة او عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد. روایت د عائشہ بی بی نه هم راغلی دی او د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه هم راغلی دی. وای کان اذا اراد ان يضحي رسول الله مبارک بکله اراده د قربانی وکړه اشترا کبشین دوا پسونه به واخصل عظیمین سمینین اقرنین املحین موجوعین دا ټول صفات د کبشین دي. دا دوا پسونه با عظیمین غټ غټ پسونه بو سمینین سارب پسونه بو اقرنین خکرور پسونه بو املحین برک پسونه بو موجوعین خسی پسونه بو. دا د پسونو صفاتو غټ غټ پسونه سارب پسونه او خکرور پسونه برک پسونه او خسی پسونه. د خسی پسونو غوښه د نورو نه خواږه وي. دا دو پسونه به رسول الله سلام واخصل فذبح احدهما عن امته لمن شهد لله بالتوحید وشهد له بالبلاء. دا یو پسبه د امتیانو د طرفنا هغه امتیان چې د رسول الله مبارک یو د الله بارک شهادت د وحدانیت او د رسول الله بارک شهادت د رسالت دا شهادت چا ورکړي یعنی مسلمان وي د دوی د طرف نه رسول الله سلام دا قرباني کوله. اوس دغه وخت چې رسول الله سلام د امتیانو د طرف نه قرباني کوي ډېر امت لا تر اوسه راغله هم نه دي او رسول الله سلام ورته څه کړي قرباني. دغه زمانه کې چې رسول الله سلام قرباني کوي ډېر صحابه وفات شوي هم دي. وفات شوه صحابه دي. بدر غزوه تیر شوې ده د احد تیر شوې ده ډېر غزوات شوي دي. ځینې صحابه په خپل مرګ وفات شوي ځینې شهیدان شوي دي. رسول الله سلام د ټول امت مبارک چې چا د الله د وحدانیت او د رسول الله سلام د رسالت شهادت ورکړي دي او یې پسې قرباني کوي نو ډېر امت وفات شوی هم دي. نو د ټولو پسې قرباني راغله ټولو پسې رسول الله سلام قرباني کړي ده. مړو اشخاصو پسې وفات شده اشخاصو پسې رسول الله سلام قرباني کړي دي. وذبح الاخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم. دا حدیث پر سنن الکبرى د امام بیهقی السنن الصغرى
مسند احمد، شرح معانی الاثار، شعوب الایمان، نصب الرایا، بلکې د سلو نه برا کتابونو د حدیثو دا روایت راخیستې ده، د سلو نه برا کتابونو د حدیثو. دغه موضوع باندې چې مړو پس قرباني څنګه ده، ابو داود شریف مشهور کتاب د حدیثو دی، هغه پکې مستقل باب وضع کړی دی، باب الاضحیه عن المیت، د مړو طرف نه قرباني. امام ترمذی هم باب وضع کړی دی، باب ما جاء فی الاضحیه عن المیت، به روایات راوړي دي. حضرت علی کرم الله وجهه با د کال 2 قربانیانې کولې، چاته پوښتنه وکړه دا ولې، هغه او فرمایل چې یو ځانتا او بذلک اوصانی رسول الله صلی الله علیه وسلم، د دویمه قربانی زکه کوم چې رسول الله سلام ما ته وصیت کړو، ما پس قربانی کوا. اوس کچرتا مړو پس قربانی ناروا وي، وفات شده اشخاص پس قربانی ناروا وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم پس قربانی ناروا وي، نو یو پیغمبر صحابی ته د ناروا کار وصیت نه کوي، د ناروا کار وصیت نه کوي. کدا ناروا وای رسول الله مبارک به وصیت نه کولای چې زما پس قربانی وکا. دا روایات دي د حدیثونو ثبوت چې رسول الله سلام خپل امت پس قربانی کړي دا، او کم وخت چې قربانی کوي ډېر کسان وفات دي او ډېر کسان لا پیدا هم نه دي، ټول پس نبی عليه السلام قربانی کړي. نو بیا راځو زمنګ مذهب ته چې د احناف مذهب دا استوار دی په احادیثو باندې، ټول مسائل د مذهب لله الحمد د احادیثونه سند لري، د احادیثونه اصل لري، بنیاد لري د قرآن او د احادیثونه، او فقه بالاحادیث چې موافق د احادیثو سره راغلي د احناف مذهب دی الحمدلله. رد المختار على الدر المختار مشهور په فتاوی شامی دی، په دې تصریح لري چې مړو پس قربانی یو بهترین عمل دی. البحر الرائق شرح د کنز الدقائق علامه ابن نجیم مصری دی په دې باندې صراحت لري چې دا قربانی مړو پسې دا بهترین عمل دی. کتابونه په مکتبه کې وو، خو صرف دې لپاره چې دا درس موږ اوږد نشي مختصر مې کو. خلاصه الفتاوا سره د مجموعه الفتاوا د علامه لکنوی صاحب 4 جلد 322 صفحه د کې شتا صراحت شوی دی. فتاوا علمگیری 3 جلد 352 صفحه د په دې باندې تصریح کوي چې دا یو بهترین عمل دی. فتاوا تاتارخانیه، بنایا، فتح القدیر، مرقات شرح د مشکات د مولا علی قاری صاحب، تبین الحقائق، دا ټول کتابونه د فقه په دې صراحت لري چې مړو پس قربانی بالخصوص محمد پاک صلی الله علیه وسلم پس قربانی یو مستحب عمل دی او دوی ته ثواب رسیږي. اوس راځم معاصر فتاواوي چې د دیوبند اکابرو څه نظر دی په دې کې. دیوبند اکابر ټول احناف دي لله الحمد، د حنفي مذهب پابند خلک دي او مقلدین دي، خو بیا هم د بعض خلکو د تسلیت لپاره د دیوبند اکابر او د عصر فتاوی چې هغوی په دې کې څه نظر لري. حکیم الامت مولانا شرف علی تانوی رحمه الله په زیور جنتی، زیور بهشتی سره هم یادېږي، جنتی کاله ورته هم وایي، 195 صفحه کې هغه لیکي. مسئله اگر شخصی به خوشی و رغبت خود برای ایصال ثواب به کسی که فوت شده قربانی بکند، آن شخص می تواند از آن گوشت هم خودش خورده و هم به دیگران خورانیده و هم برای خود ذخیره نماید. حکم آن مانند حکم قربانی خودش می باشد. به هر حال دې مسله دا کړې ده چې مړو پسې قربانی جایزه ده. یو مسله ته بله هم ښکاره شوه چې د مړي پسې څوک قربانی وکړي، د ده غوښه داسې ده لکه د خپلې قربانۍ، په خپله هم خوړلی شي او صدقه کولی هم شي. بل د فتاوا رشیدیه د رشید احمد گنگوهی رحمه الله 809 صفحه ده، 809 صفحه. سوال شوی دی قربانی که د مړي د طرف نه وکړی شي نو به موجب د هغه د وصیت یا بغیر وصیت هغه غوښه خپل مصرف کې راوستل او قرباو باندې تقسیمول پکار دی یا صرف فقرا او مسکینانو ته ورکول پکار دی؟ دی جواب کوي قربانی چا مړي د طرف نه کول یا د فخر عالم صلی الله علیه وسلم د طرف نه، د چا شیخ او مقرب د طرف نه کول دا یو درست عمل دی. حکم چې وصیت وي د هغې ټوله غوښه فقراو ته ورکول پکار دی، او چې کوم بدون د وصیت نه وي هغه په خپله هم خوړلی شي او هدیه او تحفه هم ورکولی شي. مستقل یو سوال جواب بل هم ذکر کړی دی چې مړو پسې قربانی بالکل جایز دی، هېڅ قسمه مشکل نه لري. بل د فتاوا حقانیه 6 جلد 328 صفحه، فتاوا حقانیه دی هم سوال شوی دی، دنه جواب کوي. برای نبی اکرم صلی الله علیه وسلم قربانی کردن سوال شوی دی اگر شخصی برای نبی محبوب صلی الله علیه وسلم قربانی بکند آیا قربانی صحیح می شود یا نه و مستحق ثواب می گردد یا نه؟ ده جواب کی الجواب باسم ملهم الثواب
بکلی صحیح است، بکلی صحیح است و انکار ثواب هم دارد و حکم گوشت آن مانند قربانی خود هست. بالکل مشکل نداری. بل د فتاوا فریدیه د عارف بالله مفتی محمد فرید رحمه الله اتم جلد 348 صفحه دیم په دې موضوع باندې لیکي، د یو سوال په جواب کې لیکي واضح دی وی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپاره قربانی کول مستحب کار دی. نبی کریم علیه السلام لپاره قربانی کول څه کار دی؟ مستحب کار دی. نو چا سوال کړی دی دغه سوال بیا وګ جواب کړی دی، یعنی مستحب عمل دی چې رسول صلی الله علیه وسلم پس یا نور مړو پس قربانی وشي. آخري ستاسو مسائل او د هغه حل علامه یوسف لدیانوی شهید سلورم جلد 103 صفحات عبارت راوړي د وفات شوی مور پلار او حضور صلی الله علیه وسلم د طرف نه قربانی کول. چا سوال کړی دی او بیا د جواب کوي وای که گنجائش وی نو د خپل وفات شوی بزرگانو او د حضور صلی الله علیه وسلم د طرف نه قربانی کول ضرور پکار دی. څه پکار دی؟ ضرور پکار دی. ډیر مبارک عمل دی، د ټولو ثواب ملاویږي ان شاء الله. ټولو دوای چا پسې چې قربانی وشي د ټولو لپاره ثواب ملاویږي او ثواب رسیږي. حاصل د ټول درس دا شو مړو پسې بالاعم قربانی کول او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پسې بالاخص دا باعث د رحمت دی، باعث د قرب لله دی، دا باعث د ثواب دی، باعث د اوچتیدو د درجاتو د مړو دی. دغوی درجات اوچتیږي، هغوی پکې سر لوړي کیږي د نورو مړو په منځ کې. نو دا باعث د خیر او برکت دی. مړو پسې بالخصوص رسول الله سلام پسې قربانی کول دا یو بهترین عمل دی او کول پکار دی. رسول الله سلام دومره غیرتی ذاتو چې موږ یې نه یو هیر کړي. تر ورځې د قیامت پورې چې څومره راضي فقیران ټولو ته نبی علیه السلام قربانی کړې ده. خو امت نن سبا په دې کې اختلاف کوي چې نبی علیه السلام پسې د قربانی وشي او که ونه شي. پکار دی اظهار د محبت پکار دی، اظهار د غیرت پکار دی. باید رسول صلی الله علیه وسلم هم څنګه چې هغې نه یو هیر کړي موږ باید هم هیر نه کړو. مړو پسې قربانی بالخصوص محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پسې قربانی د یو جایز عمل دی، مستحب عمل دی، هیڅ قسمه مشکل نه لري. خلق تشویقول پکار دی. نیک کارونو دپاره باید خلق تشویق کړی شي، خلکو ته ترغیب ورکړی شي. دا نه چې خلکو منځ کې نفرت خور شي او د خلکو او د رسول الله سلام او د بزرګانو په منځ کې د فاصله راوړی شي، بلکې د دوی مینه زیاتول پکار دی. خپل مقتدیان باید تشویق کړی شي تر څو خپلو مړو پسې حتی امامانو پسې بزرګانو پسې بالخصوص محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پسې قربانی وشي بنیت ایصال ثواب. دا یو دلایل د احادیثونه او په تایید کې د فقهاو د معاصر فتاواو حواله جات.